نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو انسان دے هغه چې کوم دی کله پرنجو کی نو سنت طریقه دا به وایي چې الحمدلله. بیا چې کوم بل کس دی هغه واوري نو هغه ورته په جواب کې وایي چې يرحمک الله. دا بیا وایي چې يهديكم الله ويصلح بالكم. دا خو ښکاره خبره ده، خو نن در سره یو عمل په دې کې شیر کول غواړم، او هغه عمل چې تاسو ان شاء الله کوئ نو په غاښ او په غوږ باندې به ان شاء الله هېڅکله هم درد نه راځي. هغه څه دی علما فرمایي وایي دا پرنجي کوونکی دی وایي چې الحمدلله رب العالمین علی کل حال. بس دغه یو لفظ د دو سوا کې الحمدلله رب العالمین علی کل حال، نو ان شاء الله چې د دې انسان په غوږ او په غاښ باندې به هېڅکله هم درد نه راځي. او د الله پاک فضل له دا عمل زه په خپله کوم چې کله هم پرنجیزه وکم نو په خپله هم د دغه رنګې ویم لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل. نو د دې هغه برکت دا دی چې د اوس پورې الحمدلله زما په غاښ او په غوږ باندې داسې درد نه دی راغلی. دا د الله پاک فضل دی. او ډېر ملګري ما داسې لیدلي چې چا په غاښ باندې درد دی نو انتهایي چې کوم دی هغه تکلیف وي، ډېر سخت چې کوم دی په تکلیف کې د هغې نه، او د چا چې په غوږ باندې درد دی نو ډېر زیات سخت په تکلیف کې. نو داسې عام حالات کې چې کوم دی هغه نه راځي. د هغې هغه برکت هم دغه دی چې تاسو د دې اهتمام خامخا وکئ او تاسو چې کوم دی دا وایئ نو انشاءالله په غاښ او په غوږ باندې به هېڅکله هم درد نه راځي. الله رب عزت دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.